السلام علیکم. نوی چیف جسټس یحیی افریدي صاحب چې راغی د حلف نه پس هغه یو څلور پنځه ډېر اهم اقدامات وکړه چې د کم نه ګیلمندو دا نور ججان مرګري او هر قانوندان ګیلمندو د قاضي صاحب د اقداماتو نه نو هغه کې ډېر ریورس کړه. یو خو یې دا وکړه چې قاضي صاحب ته به د سینیر ججانو بار وی چې ته فل کورټ راوغواړه او هغوی هغه نه راغوښتو. نو یحیی افریدي صاحب په 28 تاریخ باندې فل کورټ راوغوښتو. دویم یې دا وکړه چې کوم هغه پریکټس اینډ پروسیجر کمیټي قاضي صاحب د حکومت په سہولتکارۍ یو آرډیننس باندې بدله کړې وه او هغې کې د جسټس منصور نه پس منیب اختر صاحب ایستې او په هغې 10 الزامات لګولي ډېر سنګین. نو هغه کمیټي مغوی چینج کړه، واپس یې پکې جسټس منیب اختر راوستو. د دې مطلب دا چې د قاضي صاحب هغه 10 الزامات د نوي چیف جسټس صاحب د ردې ټوکرې ته وغورځول، ډسبین ته وغورځول چې دغه څه حیثیت نشته. بلې دا وکړو چې د سینیارټي لیست جاری کو. ما بل اوس په یو ویډیو کې ویلي وانه یو دوه دوستان چې کم په دې خبرو نه پوهېده لږ ډېر هغوی په تنقید کړی چې سینیارټي خو الریډي و د منصور علي شاه صاحب دی. حکومتي دا تاثر ورکو چې کله د جسټس منصور علي شاه او جسټس منیب اختر سینیرو خو چې دریم نمبر کله منتخب شو جسټس یحیی افریدي، نو د دوی سوپرسیډ شو، د دوی سینیارټي ختم شو. د دې نه پس چې به د امین الدین سینیارټي راځي، نو دغه یو کنفیوژن په دې وجه دا ما ویلو چې واپس هغه سینیارټي لیست جاری کو کم چې اوریجنل دی چې د چیف جسټس نه پس به جسټس منصور علي شاه، جسټس منیب اختر او بیا داسې سلسله رواني. یو یې دا وکړه. بل یو اقدام دا وکړو چې مخکې به صرف د کورټ نمبر 1 پروسیډینګ چې برای راست په میډیا باندې ښودلی کېده، اوس چیف جسټس صاحب حکم وکړو چې د ټولو عدالتونو پروسیډینګ چې دي هغه برای راست کېږي. کو د چا کیس یو هغه غواړي چې یو زما کیس ته برای راست شي د هغه د اجازت نه پس نو هغه برای راست کېږي. دا ډېره ښه ده ځکه چې عدالتونو کې څه کېږي چاته پته نه وه. اوس لوکوټي اندازه وشوه چې زموږ ججان آیا د آئین او انصاف فیصلې کوي کو د طاقتورو په مرزه او د حکومت د خوشحالولو دپاره کوي. بلې پکې یو د ټول نه اهم کار دا وکړو چې په 7 نومبر باندې د انټي ټیرریست کوډ ټول ججان راوغوښتو او هغوی ته یې وی چې خپل ریکارډ هم راوړئ. دا ولې اهم دی؟ دا په دې اهم دی چې د 9 مۍ واقعات کې کم خلک گیر شوي دي، هغه یو نیم کال وشو په جیلونو کې دي او د هغوی کیس مخکې نه ځي. نو دلته دوه مواقفه دي. یو حکومت وایي چې عدالتونه فیصلې نه کوي، په کار ده چې د 9 مۍ مجرمانو لا ملزمانو لا سزا ورکړي، او بل طرف ته تحریک انصاف وایي چې د 9 مۍ مقدمې د عدالتونو په وجه حکومت لیټ کړي دي، ځکه چې کله ججان نه تعینات کوي او یا کو تعینات هم کوي نو پروسیکیوشن او پولیس والا تفتیش چې دی هغه چالان نه جمع کوي. اوس د انټي ټیرریست کوډ قانون څه دی؟ د هغې قانون دی چې کله پتا اف آی آر درج شي نو د پولیس یا اف آی ای دپاره دا ضروري ده چې هغه به په 30 ورځو کې چالان جمع کوي. کو چېرې هغه په 30 ورځو کې چالان جمع نه کړي نو را روان 30 ورځې پس چې جمع کوي هغه به سټوس وجه ښیي عدالت ته چې دا چلو های کورټ ته به ښیي موږ په دې وجه چالان نه جمع کړی، او کو هغې کې هم ناکامه شي نو بیا اخري 2 ورځې دي چې په هغې کې ونه شي نو بیا پکار ده چې دې ته سزا ورکړي شي. اوس دغه قانون دی او یو نیم کالو شو. تاسو ګورئ یاسمین راشد ډېر غټ کسان خو زنانه پکې په جیلونو کې پراته دي او په دې کې نه چالان پیش کیږي نه د هغوی ضمانت کیږي. ضمانت کو کیږي او کو نه کیږي ریجیکټ شي، هغوی ته به یو لاره میلاو شي، هغوی به کو ریجیکټ شي ضمانت های کورټ ته به لاړ شي او اپیل به وکړي، خو د سره په هغې کې کیس نه کیږي. نو دا یې راوغوښته چې دا راشئ او خپل کارکردګي وکړئ چې دا یو نیم کال پورې مقدمې لټکاو وي، د دې څه جواز دی. بل یو کار دا وکړو چې د جوډیشل کمیشن اجلاس په 8 نومبر راوغوښتو. دا هم ډېر اهم دی ځکه چې ډېرو ججانو خلاف شکایات درج دي نو په هغې به غور کیږي، او په دې کې خاص کر دا نیم افغان او په دوی باندې دا شکایت دی چې دوی د 8
ججانو د اکثریتي فیصلې خلاف الیکشن کمیشن ته ویلو چې دا فیصله مه منې. دا انتهایی غیر قانوني کار یې کړی. په اخره ورځ چې څنګه قاضي صاحب هم دغه وکړه په یو بله فیصله کې، نو دا یې ډېر زیاتې کړې او ټول قانوندانان وایي چې دا د حق نه و چې اکثریتي فیصلې ته یو اقلیتي ممبر چې دی هغه دغه ته ووایي ادارې ته چې ته دا فیصله مه منه. دا انتهایی غلط کار یې کړی. ګورو چې دې څه کیږي. بیا د دې نه پس دا چلو شو چې لندن پلان به یادېدو، عمران خان به یادو چې لندن پلان کې جنرال باجوا دی، میاں نواز شریف دی، قاضي صاحب دی، دا ټول پکې شامل وو. هغه لندن پلان والا چې څنګه قاضي صاحب ریټایرډ شو، هغه د خپل ریټایرمنټ نه 3 غنټې پس د ملک نه ووتو او په هغې نه یو ورځ مخکې میاں نواز شریف صاحب هم لندن ته تللی دی. او تاسو به په سوشل میډیا د هغه استقبال ګورئ چې شایان علي او هغلته خلک کم استقبال کوي. نو دا د هغوی دپاره لمحه فکریه ده چې 3 پیرې وزیر اعظم پاتې شي، رور دی 2 پیرې وزیر اعظم شو، لور دی وزیر اعلی ده، او په لندن کې هم تا خلک نه پرېږدي، چغې د پسې وایي، نارې وایي او ډېرې عجیبه نارې دي. نو دا یو څو خبرې وي چې عدلیې په دې اولنۍ ورځ وکړې او کیدی شي چې د حکومت اوسان خطایي او حکومت اوس د خپل زرخرید میډیا د لفافو په خوله باندې دا بیانونه شروع کړل چې کیدی شي حکومت فوري بیا یو قانون پاس کړي او دغه پریکټس اینڈ پروسیجر بل چې کم په دې کې 3 ممبران دي او هغه د بینچ فیصله کوي، دا کې استادات سیوا کی 15 کی چې د جسټس منیب اختر او جسټس منصور علي شاه د اکثریت ختم کی او کنټرول پیوالي. نو دوی چې سم کوي دا صرف د ذاتی ضد انا او خواهشاتو مطابق کوي، د آئین او قانون یا د پاکستان عوام او د پاکستان د فائدې د پاره نه کوي. دا صورتحال دی. امید لرم چې تاسو به پوه شوي. کو ویډیو مو خوښه شوه نو کمنټ پیو کې، لایک کې، شیر کې او سوچ پیو کې. په سوچ کې څه ګناه نشته.